نو زما عزتمندو ډیره لاجوابه وظیفه ده، ډیره زبردسته ده او ډیره پاورفل هم ده. که چېرې ته دا ویل غواړې چې زه دې مالداره شم، زما غریبي دې الله ختمه کړي، زما محتاجي دې الله ختمه کړي، زما مفلسي دې الله ختمه کړي، زما مسکیني دې الله ختمه کړي، او الله دې ماله کور راکړي خو وسیع کور. که چېرې خپل کور دې ای هم خو چې وړوکی او ته د الله نه څه غواړې؟ کولاو کور غواړې، خو لوی کور غواړې، نو دا وظیفه کوه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید لرم چې تاسو ټول بخیر، خبه خوشاله او چې کوم ځای کې هم یئ الله جل شانه دې تاسو ټول خاد آباد اور خوشاله ساتي. زما عزتمندو په دې ویډیو کې نن یو دعا تاسو سره شیر کوم، او هغه دعا نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم احادیث مبارکه نه ثابته ده، خو هغه یو څیز دپاره ویلې ده او تاسو د ډېر څیزونو دپاره استعمالولی شئ. په دې باندې علماو عاملانو تجربې کړې دي، مشایخو پې تجربې کړې دي، ازموده وظیفه ده. د دې ډېر فواید دي. یو فواید درته وایم، تاسو واورئ. څوک چې په پردي کور کې اوسېږي هغه ته به الله خپل کور ورکړي، او دا نه چې ډېر وخت پس ډېر زر به وله ورکړي. او افسوس چې دا ویډیو هغې کسان ته ورسي زوام چې د چا کور نه او چې ونه رسي نو افسوس پی، او چې د چا کور نشته او ته ورسره مخلص یې نو دا ویډیو ضرور به ضرور هغه سره شیر کا، ستا هم دنیا او آخرت په ښایسته شي او د هغې به هم ښایسته شي. نو زما عزتمندو ډیره لاجوابه وظیفه ده، ډیره زبردسته ده او ډیره پاورفل هم ده. که چېرې ته دا ویل غواړې چې زه دې مالداره شم، زما غریبي دې الله ختمه کړي، زما محتاجي دې الله ختمه کړي، زما مفلسي دې الله ختمه کړي، زما مسکیني دې الله ختمه کړي، او الله دې ماله کور راکړي خو وسیع کور. که چېرې خپل کور دې ای هم خو چې وړوکی او ته د الله نه څه غواړې؟ کولاو کور غواړې، خو لوی کور غواړې، نو دا وظیفه کوه. دې کې یو فوایده نه ده، دې کې ډېرې فواید دي. زه به ترجمه هم تاسو ته وکړم. دا اصل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ثابت ده، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې تاسو دا اودس په دوران کې وایي. دې نه علاوه که تاسو هر مونځ نه پس کم از کم دا 3 پیرې یا 7 پیرې یا 11 پیرې یا 21 پیرې یا 100 پیرې، خو چې څومره تاسو سره ټیم وي اکا، خو خاص کر چې ډېر کمې وایي نو 7 پیرې یا 11 پیرې وایه. دعا څه ده؟ دعا دا ده: اللهم اغفر لی، یا الله زما مغفرت وکړي. وګوره ټول نړومبی دې وظیفه کې څه کمال دی؟ آخرت کمال دی پکې. ټول نړومبی کمال پکې دا دی چې یا الله ما وبخې، او بیا مخکې څه وایي؟ اللهم اغفر لی ذنبي، ګناهونه زما وبخې. لاجواب وظیفه خدا، مجرب خدا، خو شروع کې وګوره ټول نړومبی د آخرت فکر، بیا وروسته د دنیا فکر. هو ووسع لی، او کلاو کور راکې، خو وسیع کور راکې. فی داری، ووسع لی کلاو فی داری کور. وبارک لی، او برکت واچے. څه کې برکت واچے؟ فی رزقی، زما پر رزق کې. وګوره څومره چې کوم دی نو لاجوابه مجربه ده، څومره زبردسته دعا ده. خو کاش چې مونږ تاسو په دې باندې عمل وکړو، عملي جمع دې ته چې کوم دی نو اچول غواړي هله به دا کار کوي. اللهم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. رزق کې هر یو شی راغی، ستا هر ضرورت راغی، اخره کې وایي برکت واچ زما رزق کې،
دې کې ستا بچي رالل، ستا کور پکې راغی، ستا کور والا پکې رالل، مور پلار دې پکې رالل، هر یو شی خوراک پکې راغی، ستا سواري پکې راله، چې کوم ستا ضرورت دی بس هغه ستا رزق دی. نو هغې کې الله برکت واچوي، نو پکې پاتې څه شو. خو اجازت په هغې میندو خویندو ته، هغې وروڼو ته یي چې چا ویډیو اول نه والې اخره پورې کتلي، ویډیو لایک کړي او په کمنټ کې الله اکبر یا دا وظیفه ضرور لیکلي، هغې ته به اجازت دي. د هغې نه علاوه زما عزتمندو اجازت هېڅ چاته هم نشته، ځکه چې څو پورې تاسو کمپلیټ پوره ویډیو نه کتلي که نه، نو تاسو به په سر پکونه پوهېږئ نه، نو چې دا د څه ویلي څه نه دي ویلي، څومره تعداد اکثر ما تپوس کي خلک دا به کله وو، څومره ټایم کې به وو او څنګه چل به کوو. د هغې نه مخکې دا چې ته پوره ویډیو وګورې. پوره ویډیو کتو سره به ستا هم فایده وشي، امونږ به هم نه تنګ وي. د لوی الله په نوم دې سپارم، د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.